السلام علیکم ملګرو. موجوده حکومت د عمران خان نه دومره خوفزده دی چې اوس یې د عمران خان نوم اخیستو او د عمران خان تصویر خولو باندې په میډیا والا باندې پابندي لګولې ده چې هغوی به نه د عمران خان نوم اخلي او نه به په میډیا باندې د عمران خان تصویر ښودل کیږي، نه هغه به یو بیان جاری کیږي. دې حوالې سره شهباز ګل دا ویل دی چې اگر چې نن سبا په میډیا باندې د عمران خان نوم اخیستو باندې پابندي ده، نو میډیا والا چې کم کسان دي هغوی د عمران خان ته باس وایي، یعنی دا نوم دی ورته وایي. ستاسو په خیال عمران خان ته څه نوم ویل پکار دی؟ اما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. بل اړخ ته سینیر صحافي دی هارون رشید، هغه دا ویل چې ما دا اورېدلی چې یاره د عمران خان نوم اخیستو باندې پابندي ده او د عمران خان تصویر خولو باندې پابندي ده، نو بیا به ټي وي څوک ګوري؟ ځکه چې عمران خان ته د ټي وي ضرورت نه دی بلکې ټي وي ته د عمران خان ضرورت دی. نه دې باره کې هم خپل رای ما سره ضرور شریکه کړئ چې آیا عمران خان ته د ټي وي ضرورت دی که نه ټي وي والو ته د عمران خان ضرورت دی. او یو خبره دام کېږي چې یاره په سوشل میډیا باندې خاص کر نن سبا په ټیک ټاک باندې پاکستان تحریک انصاف چې کوم ټیم دی هغه ډېر زیات اکټیو دی. ستاسو د کمنټ او د شیر نه پته لګي چې آیا په فیسبوک ټویټر باندې یوټیوب باندې او ټیک ټاک باندې پاکستان تحریک انصاف چې کوم سوشل میډیا ټیم دی هغه ډېر زیات سترونګ دی. علي محمد خان ډېر زیات تاریخي الفاظ ویلي او هغه دا ویلي چې یاره زما او د عمران خان چې کومه رشته ده هغه صرف په یو صورت کې ختمېدی شي چې یا زما نه سوځي یا د عمران خان نه سوځي. او کم هم چې پښتانه لیډران دي هغه دې ټایم کې عمران خان سره ډېر زیات کلک ولاړ دي. په هغې کې شهریار افریدي دی، اسد قیصر دی، پرویز هټک دی، ورسره علي محمد خان دی او نور هم داسې ډېر دي چې هغوی اوسه پورې لا پریس کانفرنس نه دی کړی او پاکستان تحریک انصاف یې نه دی پرېښی. بل اړخ ته فواد چودھري ډېر زیات اکټیو شوی دی. هغه ولې دوباره سیاست کې انټري وکړه، د هغې مقصد څه دی، دې شاته به څه کېږي هم تاسو ته وایم. او بل اړخ ته ماینس عمران خان فارموله باندې ډېر زیات تیزۍ سره کار شروع دی او چاته د وزیر اعظم د کورسۍ آفر شوی دی د پاکستان تحریک انصاف هغه کم رهنما دی، دا به هم تاسو سره شریک کوم. او بل اړخ ته مولانا طارق جمیل صاحب باندې څه الزامات لګېدلي دي او د هغې الزاماتو جواب اوس هغه څه ورکړی دی، دا به هم په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. او په عمران خان باندې چې میډیا کومه پابندي لګولې ده نو د هغې چې کوم زیات نقصان دی هغه مریم نواز ته وي، نو هغه څنګه دا ټولې خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. ملګرو څنګه چې فواد چودھري پریس کانفرنس کړی هغه دا ویلي چې یاره زه د سیاست نه څه ټایم دپاره بریک اخلم، خو پرون هغه ډېر زیات اکټیو شوی دی. هغه عمران اسماعیل او محمود مولوي سره پریس کانفرنس وکړو او بیا هغه چې دی نه ویل کېږي دا چې شاه محمود قریشي سره هم ملاقات کړو. نو دلته یو سوال دا اوچتېږي چې یاره هغه ولې چا ول اکسس ورکړه چې هغه شاه محمود قریشي سره ملاقات وکړي؟ ځکه چې کوم د شاه محمود قریشي لیګل ټیم دی، وکلا دي او د هغه کوم فیملی ده، نو هغې سره د ملاقات کولو اجازت هغه ته نشته. خو هغه فواد چودھري سره ملاقات وکړو او فواد چودھري دا وویل چې کوم د پاکستان 25 کروڑ عوام دي نو موږ هغه د زرداري او شهباز شریف چې کوم رحم و کرم دی نه په هغې باندې نشو پرېښودی او د 9 مۍ چې کوم واقعات دي موږ د هغې مذمت کوو او دا ممکنه نه ده چې موږ د پی ډي ایم په رحم و کرم باندې پاکستان چې کوم د حالات دي دا موږ د هغوی پر رحم و کرم باندې پرېږدو. بل اړخ ته هغه دا هم ویل چې اسد عمر، پرویز هټک، اسد قیصر، علي زیدي او نور چې کوم د پاکستان تحریک انصاف رهنما دي هغوی سره زموږ رابطه شوې ده او شاه محمود قریشي سره په اډیاله جیل کې زموږ تفصیلي گفتگو شوه او څومره هم چې دا لیډران دي نو موږ به کوشش کوو چې د دې مسلو حل راوباسو. خو اسد قیصر، پرویز هټک او چې کوم علي زیدي دي یا نور داسې کوم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سابقه لیډرانو یا موجوده دي نو هغوی د دې تردید وکړو چې یاره زموږ فواد چودھري سره هیڅ قسمه رابطه نه ده شوې. اوس گیم څه دی؟ گیم دا دی چې یاره دا ټول کم کسان چې دي نو دې کې صرف دا خبره دوی کوي چې یاره موږ عمران خان ماینس کو، باقي چې کوم پاکستان تحریک انصاف دی هغه ټول رایوځای شي. خو دوی دې باره کې چې کوم سینیر صحافي دی سهیل وړایچ هغه دا ویل دي چې یاره پاکستان تحریک انصاف کم ووټ بینک دی نو هغه اصل کې د عمران خان ووټ بینک دی. او فواد چودھري یا نور داسې کم کسان چې دي ورسره جهانګیر ترین شو نو هغه ډېر زیات اکټیو دي. هغوی اوس دا کوشش کوي چې یاره د کم د پاکستان تحریک انصاف دا ووټ بینک دی د عمران خان دا ووټ بینک دی نو دا ووټ بینک موږ ته میلو شي او که چېرې داسې نه وي نو بیا موږ د کونسلرۍ سیټ هم نشو ګټلی. او اوس دوی دا هم کوشش وکړو چې یاره دوی به دا هم کوشش کوي چې یاره کم کسان دې وخت جیلونو کې دي د هغوی دپاره هم کوشش کوي چې هغه رها شي او د هغوی چې کومه همدردي ده نو هغه هم حاصل کړي. یو مقصد دی چې صرف عمران خان ماینس کی، باقي چې کوم پاکستان تحریک انصاف دی نو هغه دی وي او د عمران خان چې کوم ووټ بینک دی نو هغه هم دوی
دوی ته میلو شي. بل اړخ ته شهباز ګل یو ډېره غټه دعوه کړې ده چې د ماینس عمران خان په بدله کې شاه محمود قریشي ته د وزیر اعظم د کورسۍ چې کوم آفر دی هغه ورته شوی دی او هغه ته دا ویل دي چې یاره پاکستان تحریک انصاف په خپل ځای باندې موجود وي خو صرف عمران خان دی ماینس شي نو تا به موږ بیا وزیر اعظم جوړ کړو ځکه او دې حوالې سره فواد چودھري هغه سره پرون ملاقات کړی دی. بل اړخ ته په میډیا کې د عمران خان نوم اخیستو باندې پابندي ده. پیمرا دا احکامات جاری کړي دي چې په مخصوص حالاتو نه علاوه د اظهار ازادۍ چې کوم رای ده هغه ټول ته حق چې دی هغه حاصل دی خو صرف مخصوص حالاتو کې به دا حق چاته نه وي حاصل. یعنی اوس مخصوص حالات دي د تشدد نفرت انگیز او نقص امن باره کې اکساولو باندې چې کوم بیانات دي هغه به نه نشر کیږي او 9 مای باندې چې کوم یو سیاسي جماعتو نو د هغې حوالې سره د هغې د طرف نه د ریاست خلاف چې دي نو سرګرمۍ وشوې او په 9 مای چې کوم ذمهداران دي هغوی له به اوس میډیا کوریج نه ورکوي د هغوی نوم اخیستل د هغوی تصویر چلول یا د هغوی چې کوم ټیکرز لاندې چلیږي نو په هغې باندې به مکمل پابندي وي او د عمران خان چې کوم نوم دی هغه به هم څوک نالي په میډیا باندې مین سټریم میډیا خبره کوم د سوشل میډیا خبره نه کوم او چې کوم داغه تصویر دی یا کوم ویډیوز دی هغه هم نه چلیږي. خو تاسو ته دا وایم چې د عمران خان باندې د پابندۍ لګولو د ټولو نه زیات غټ نقصان چې دی هغه به مریم نواز دی. هغه داسې چې مریم نواز په خپل هر یو تقریر کې د 80 نه والا 90 مرتبه د هغه نوملي 90 پیرې د هغه نوملي نو چې د هغه نوم په میډیا باندې بین دی نو څنګه به هغه خپل تقریر یا چې کوم بلاول بوټو دی یا نور داسې کوم د پی ډی ایم سیاسي رهنما دی نو هغه په خپل هر یو تقریر کې 40-50 پیرې د عمران خان نومري نو خو د عمران خان په نوم باندې په میډیا باندې پابندي شوه نه لحاظه په عمران خان باندې کومه دا پابندي لګېدلې ده د هغې زیات نقصان چې دی هغه به دې کسانو ته وي. بل اړخ ته په مولانا طارق جمیل باندې یو څو الزامات لګېدلي دي. سټي 42 او نیو نیوز یو څو ورځې مخکې دا خبر چلولو چې یاره مولانا طارق جمیل صاحب چې د هغه په اکاونټ کې په کروڑونو روپۍ دي او بل اړخ ته د هغه چې کوم زوی دی د هغه یو هاوسینګ سوسایټي هم ده یو 2-3 میاشتې مخکې دا خبر هم چلیدلو چې یاره د مولانا طارق جمیل صاحب په اکاونټ کې چې دی 49 ارب روپۍ دي بیا هغه خبر چې دی نه غلط ثابت شو. اوس مولانا طارق جمیل صاحب په دې باندې خپل چې کوم موقف دی هغه بیان کړی دی او هغه دې خبرو تردید کړی دی. هغه دا ویل دی چې یاره نه خو زما په اکاونټ کې په کروڑونو روپۍ شته او نه زما چې کوم هاوسینګ سوسایټي ده د زوی نه هغه سوسایټي شته دا ټول دروغ دي او ما اوسه پورې چې څونه هم پیسې مال راځي هغه زه مخکې تقسیموم ما اوسه پورې دروغ نه دی ویلې د 52 سالو نه زه د دین کار سره منسلک یم او ما په ټوله زندګۍ کې دروغ نه دی ویلې او نه مې خپل بچو ته چې دی نو هغه غلط سخولي دي او نو داسې شته داسې خبرونه هم نشته. ګورو چې راتلونکي ټیم کې څه کیږي آیا ماینس عمران خان چې کومه فارموله ده هغه کامیابیږي او که نه څومره هم دې حوالې سره اپډیټس وي او په دې پیج باندې تاسو سره شیر کوم. دا ویډیو سره مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل رای ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د الله په امان.